بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله پاک نه کلکه تمه ساتم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشحاله آباد او تر و تازه ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. دغه رنګ الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مشکلات دا ختم کړي. د مکې مکرمې د مدینې منورې دیدار د الله پاک موږ او تاسو ټولو ته بار بار را نصیب کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، نو دا وظیفه ده د حاجت حوالې سره. که څوک دا وظیفه کوي د زیارت په شپه باندې، د زیارت په ورځ باندې، د جمعې په شپه باندې، د جمعې په ورځ باندې، دغه رنګې د خالی په شپه او د خالی په ورځ، دغه درې ورځې چې کومې دي، نو دا وظیفه د جمعرات، جمعه او د خالی د ورځې وظیفه ده. ډېره زیاته پاورفول ده، ډېره زیاته تجربه شوې ده، او چا چې دا وظیفه کړې ده الله پاک ولا ټول حاجتونه دا پوره کړي دي. نو که تاسو کې څوک دا غواړي چې الله پاک دې زمونږ ټول حاجتونه دا پوره کړي، دا وظیفه صرف 3 ورځې وظیفه ده، لازمي وکړئ او دغه رنګې نورو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم د دې وظیفې نه فایده والي. الله پاک انسانان پیدا کړي دي، بیا د انسانانو په بدن کې زړه پیدا کړی دی، او په دې زړه کې هر قسمه حاجتونه وي. د چا یو حاجت وي، دغه رنګې د چا بل حاجت وي، د چا بل حاجت وي. نو څومره چې حلق دي د ټولو خلکو خواهش دا دی چې الله پاک دې زمونږ ټول حاجتونه دا پوره کړي. یاد ساتئ چې په دنیا کې ژوند تېروئ. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مسلمان لپاره جیل خانه او د کافر لپاره جنت دی. نو په جیل خانه کې هر قسمه مصیبت راځي، هر قسمه تکلیف راځي کنه. دنیا کې ورازي تکلیف هم راځي، مصیبت هم راځي، خو د هغې نه د بچ کېدو لپاره ډېره زیاته پاورفول، ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده محترمو. نو یاد ساتئ چې نن چې کومه زموږ وظیفه ده د دې دوه قسمه مسلو لپاره ډېره زیاته اهمه ده. یو طرف ته ستاسو څومره حاجتونه دي، په حاجت کې مال راځي، په دې کې دولت راځي، او دغه رنګې په حاجت کې کور راځي، نوکري راځي، او دغه رنګې ښه ډېرې زیاتې پیسې پکې راځي، او دغه رنګې مشکلاتو کې ګاونډي دي راسره دغه نه تنګ یې، دغه رنګې څوک در سره حسد کوي، څوک در سره کینه بغض کوي، نو دې ته مشکل ویله کېږي. تا سره پیسې کمې دي، دې ته مشکل ویله کېږي. د بل چا په کوټه کې او هغه تنګول کې دا مشکل چې څه قسم له مشکل وي، د رزق حوالې سره کو هر مسله وي، انشاءالله العزیز په دغه 3 ورځو کې دا وظیفه صرف 41 پیرې وکړئ. د جمعې په ورځ 41 پیرې، دغه رنګې د زیارت په ورځ 41 پیرې، دغه رنګې د خالی په ورځ 41 پیرې. صرف 3 ورځې عمل دی. تاسو به تماشا کوئ چې الله پاک ستاسو حاجتونه څنګه نه پوره کوي. الله پاک ته به سوال کوو، الله پاک ته به التجا کوو، خپله خبره به الله پاک باندې محترمو دا منوها، او د هغې خپله طریقه ده. یاد ساتئ چې د دې وظیفې یو 3 شرط دي. د قرآن مجید تلاوت به کوو، دا رنګې 15 وخته لمونځ به سړی جومات کې جمع سره کوي، او دغه رنګه څومره چې زنانه دي هغوی دا وظیفه کوي، نو لمونځ به دا کور کې په ټایم باندې کوي. یوه خبره شوله. دویمه خبر دا چې تنهایۍ کې چې زموږ نه څومره ګناهونه کېږي، نو کوشش موږ دا وکړو د تنهایۍ د ګناه نه محترمو دا پرهیز وکړو، ځکه د قیامت په ورځ به الله پاک یو انسان راولي، او د غرونو برابر نکۍ به ورسره وي، دا ټولو خلک به ورته داسې حیرانېږي به ورته، او دغه رنګې نیم به ورته نه پاتې کېږي چې دومره ډېرې نیکۍ دا خو چا څه نشته دی. نو بیا فرمایي د هغې نه بعد دغه ټولې نیکۍ الله پاک بوله ایره کړي، هېڅ به ورته پاتې نه شي. جواب ورته میلاو شي د هغه سړی دی چې په دنیا کې په تنهایۍ کې به ګناه کوله. د خلکو منځ کې به ښه ډېر نیک سړی و، زبرګ سړی و،
ګناه به نه کوله، خلکو به صفتونه کول، خو چې کله ځان له شو د به ګناه کوله، نو د ځان له د ګناه نه محترم ځان ساتو. څنګه چې د خلکو په منځ کې موږ ناست یو که نه ګناه نه شو کولی که نه، مور خواته ناست یو، د خور خواته، د پلار خواته، مشر ورور خواته، دغرنګه جومات استاد خواته ناست یو، ګناه نه شو کولی، څومره په ادب باندې ناست یې. دقه رنګې چې کله ځان له شي که نه ګناه مه کوه، الله پاک درته ګوري. نو بعض وخت کې ډېرې وظیفې موږ کوو، خو بس دغه ګناهونه موږ کوو، د یو ګناه هم کوو، دغلته وظیفه هم کوو، نو چېرته به راکار کوي. او بل یاد ساتئ چې څومره حرام دي، د حرامو نه محترمو ځان ساتل پکار دي. یو ځای کې خوراک داسې دی چې مشکوک دی، ته نه پته لګي دا سړی داسې دی چې د کاروبار ټیک نه دی، ته بیا هم ورځې هلته کې خوراک کې، نو خامخا څیز ارامېږي ستا لپاره. نو دغه درې شرطه شو، دغه یاد ساتئ. وظیفه داره که څوک دا وظیفه کول غواړي، د جمعرات په شپه باندې کو هر ټایم وي، د زیارت په ورځ کو هر ټایم نه وظیفه کې، د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ، د حالي په شپه یا د حالي په ورځ، چې کم ټایم کې دا وظیفه کې. خو یاد ساتئ وظیفه صرف 3 ورځې ده، روزانه به کې. 11 پیرې به درود ابراهیمي وایو. درود ابراهیمي کم چې د مانځه والا درود شریف دی. بیا به د هغې نه بعد 41 پیرې، 140 پیرې به سورة الفاتحه وایو. څو پیرې؟ 140 پیرې. دغه رنګ بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیمي وایو. بیا به د هغې نه بعد د الله پاک نه سوال وکړو انشاءالله العزیز. تماشه کوئ چې الله پاک زمونږ او ستاسو تقدیر څنګه بدلوي. الله پاک مو خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.